فاکسل ویختما کلیزی خبره ده دا هر کال تاسو کامیاب کړی ده او د دې برسه دا یو روایت پاتې شوی دی چې هر کال د بل کال نه زیات وي دا صرف او صرف د پاټې د کارکونانو د وجې نه د هغوی د جدوجہد د وجې نه زه دا تمه لرمه چې څنګه چې دې نه مخکې تاسو دا برسي کامیابه کړې ده دې ځل به د هغې نه زیات زور لګوی او د هغې نه زیات ښه طریقې سره به دا برسي به مانځو د هغې نه پس ته کافي مایوسي راغلې وه بعضې وجوهات د وجې د پښتنو مؤثره اواز په پارلیمنټ نه بهر وساتلی او نن هغه خبرې اوس ټول مخامخ راځي لګیا دي که هغه د 18 ترمیم باره کې خبره کېږي که هغه د NFC اوارډ د واپس کولو خبره کېږي که هغه صدارتي نظام جوړولو خبره کېږي که هغه نور زموږ د افغان پالیسۍ په حوالې سره خبرې دي د هغې نه دا ثابتېږي لګیا دي چې دا کوم وجوهات باندې دا د پښتنو مؤثر اواز بهر ساتل شوی خو نن که موږ وګورو 2 نیم کاله تېر شو او د الیکشن په دویمه ورځ چې مشر کومه خبره کړې وه هغه خبره ثابتېږي چې تاسو په زوره یو کس راولی او په کرسۍ به یې کېنوی په اسمبلۍ کې سیټونه به موله ورکړئ حکومت به موله ورکړئ وزارتونه به موله ورکړئ خو ملک چلول د ملک مسائل حل کول د عوامو مسائل حل کول دا د هر چا د وس کار نه او دا ثابته شو چې سلیکټډ چې دی هغه کې هر لحاظ سره فیل شوی نن که موږ وګورو وفاقي سطح باندې زموږ خارجه پالیسي مکمل طور باندې ناکامه شوې ده هغه ملکونه چې چا په هر موقع باندې په هر سخته کې موږ سره ولاړ وو نن هغوی موږ نه رسو کېږي لګیا دي دا هاشمي صاحب ناست دی د افغانستان حکومت سره د دوی ډېر د سعودي حکومت سره د دوی ډېر نږدې یو تعلق او دوی پکې ډېر پېژندګلي ده دوی ته پته ده چې سعودي حکومت نن موږ نه خبر دی نن که وګورو نو معاشي طور باندې دا حکومت مکمل طور باندې ناکامه شوی دی هغه عمران خان چې چا دا وی چې زه به کشکول ماتومه زه به قرضې نه اخلمه زه به 1 کروڑ نوکرۍ ورکومه زه به 50 لکه کورونه جوړومه زه به نوی پاکستان بنیاد اږدمه د مدینې د ریاست بنیاد به اږدمه نن هغه خلک په حیران ناست دي چې هغه خبرې کوم ځای ته لاړې 11,000 اربه قرضه صرف دې 2 نیم کاله کې واخیستلی شوه او حال اوس دې ته راغی چې هغه نور اساسي خو پرېږدی اوس پارکونه او کلبونه او دغه چې دی هغه ګیروي ږدي او چې په دې باندې قرض موږ له راکړي
د ګرانۍ زما خیال هر یو کس په خپل ځای باندې پریشانه نه شي یاره دا وخت به څنګه تېروم دا 2 وخته روټۍ به خپل بچو له څنګه را پیدا کړم هره میاشت د بجلی قیمتونو کې اضافه کېږي د ګیس په قیمت کې اضافه کېږي او بیا ورسره لوډ شیډینګ کې هم اضافه کېږي او میلاویږي مغه شانتې ده ګراني به مخکې هم راتله خو داسې حل نه و چې روزانه په بنیاد باندې قیمتونو کې اضافه کېږي مخکې به یو ریټ په طے شو چې یاره زه اوړه 10 روپۍ ګران شو خلکو به د هغې مطابق خپل دغه جوړ کړو چې یاره څه طریقه به کوو چې دا 10 روپۍ دغه ګران شو اوس خو چې نن اوړه په کم قیمت واخلی سبا تاسو ته په هغې قیمت باندې نه ملاوي چینی چې په کم قیمت واخلی سبا تاسو ته په هغې قیمت نه ملاوي حتی چې دوایي چې ده هغه هم چې نن په کم قیمت واخلي سبا تاسو په هغې قیمت باندې نه ملاوي او هغه دوایانې چې هغه د انسان ژوند بچولو لپاره پکار دي دغه شانتې که وګورئ دا موږ چاته نه اورېدلې چې حال به داسې راشي چې د پی ای جاج چې الوزي نو دا دواګانې به کوو چې یاره په دې کې چې دا څوک هلته ونه تلئ او واپس دې راشي دا سبا لا حج را روان دی هسې نه چې هغې کې څه داسې څه واقعات راغونډ شي دغه شانتې که ګورو نو په هر شي کې د مافیاس خبره کوله تحقیقات یې چې وکړل نو د خپل ملګرو کې ټول مافیا خلک ووتل د هغې خلاف بیا کاروایي نه کېږي اعتصاب په نوم باندې د ووټ غوښتي وو اوس چې د ده د پارټۍ د فنډ اعتصاب خبره راله نو چې یاره دا مه کوئ او نور د هر چا اعتصاب تیار یم کومه خبره ده چې هغه نه ډېر وروستو شوې نه دی زما خیال داسې خو یو خبره ورته پاتې نه شوه دغه شانتې د صوبې حکومت هم وګورئ مکمل طور باندې حکومت نومې شی ښکاري نه ترقیاتي عمل بند شوی دی د صحت او تعلیم دوی شور کو چې موږ دلته کې ایمرجنسي نافذ کړې ده او د 7 کالو نه نافذ ده کې ټي ایچ کې چې داسې وشو هغې نه تاسو ته پته ولګېږي چې څومره د صحت نظام زموږ کړی او بیا هغه دغه چې دی په ټولو کوشش هم شوی دی 2 کمیټې جوړې کړې او په هغې کې واړه ډاکټران او نور دغه چې دی هغه رانیسي او چې کوم اصل ذمې دار دی هغه نه رانیسي موږ دا مطالبه کوو چې د کې ټي ایچ د واقعې صحیح انکوایري دې وشي او جوډیشل انکوایري دې وشي او دې کې چې څوک ملوث دي هغوی ته دې بالکل سزا ورکړی شي تعلیم چې دا هر شي چې پېښور یونیورسټۍ خط لیکي او دا وایي چې دې میاشت به تاسو ته پوره تنخواه خپل ملازمینو ته وایي چې نه به درکوي نیمه تنخواه به درکوو د اګریکلچر یونیورسټۍ پروفیسران په روډ باندې نوځي او د خپل تنخواه مطالبه کوي د مختلف نورو یونیورسټو نه خطونه حکومت ته رالیږلي کېږي چې موږ له ګرانټ راکړئ که نه نو ګورې موږ تنخواګانې نه شو ورکولی نو هغې نه هم تاسو پته ولګوئ چې څومره نور پاکستان کې چې لاړ شي وایي چې خیبر پښتونخوا کې وګورئ هغه ځای چې دی ډېر زبردست دغه جوړ شوی دی نظام جوړ شوی دی مونږ خلکو ته دا ویل چې راشئ دا وګورئ دا څه چې په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ څه چې په دې میډیا باندې تاسو ښکاري دغه نه ده اصل حالات راشي د دې خلکو نه تپوس وکړئ د دې عوامو نه تپوس وکړئ د صوبایي خودمختارۍ خبره ده د صوبایي حقوقو خبره ده مونږ ته اوس پرې د بجلی قیمت کې خپل هغه پیسې نه میلاوي دې نه مخکې خو به دوی دا وایي چې یاره دلته کې چونکې د پي کې حکومت دی او په مرکز کې د بل چا حکومت دی موږ نه راکوي اوس خو د دوی
مرکزی حکومت هم دی نو په دې کې څه رکاوټ دی زموږ جنوبي اضلاع کې د تیل او ګیس لوی ذخایر دي دا هغې رویالټي موږ ته نه ملایي NFC اوارډ چې دی هغه نه کېږي لګیا دی چې صوبو ته خپل وسایل ملو شي زموږ د قبایلو وروڼه هغه اضلاع چې اوس د صوبې حصه جوړ شو د هغوی ډېرې تمې وې نن هغوی مایوسه ناست دي چې یاره دې ادغام موږ ته څه فایده وشوه څه داسې فرق راغی صوبایي حکومت په هغې کې بلکل مکمل خاموشه ناست دی ټارګټ کلینګ بیا دوباره شروع شوی دی او موږ ته د حکومت طرفه هېڅ قسمه دغه نه ښکاري چې یاره د دې مسایلو طرف ته دوی توجه ورکوي دا ټول حالات تاسو وګورئ نو په دې شي باندې ما خیال تاسو سره هر څوک اوس اتفاق ته تیار دي چې سلیکټډ فیل شوي دي او خلک اوس ته سلیکټډ نه تاني بلکې اوس خو هغه سلیکټرز باندې ټول دغه کېږي لګیا چې دا ستاسو د لاسه دا اوس موقع ده چې دې کې مونږ خپل سیاسي یو کردار ادا دا خاص کر خپل پښتنو وروڼو ته د خپل صوبې وروڼو ته دا دغه وښیو چې قومي وطن پارټي او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا به د هغوی لپاره اواز اوچتوي به او د دې وخت ضرورت دا دی چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا سیاست چې دی هغه بیا راژوندی کړی شي د ملي رهبر چې کوم تجربه ده د هغوی چې کوم سوچ دی د ترقۍ سوچ دی هغې نن ضرورت دی دې صوبې ته او هله به دا صوبه دې مشکل حالاتو ووځي دا خبره پکار چې موږ کور په کور کوڅه په کوڅه هر کلي ته ورسو او په دې باندې خلکو سره کینو جرګې وکړو او دوی چې راځئ چې د جناب آفتاب احمد خان شیرپا لاس مضبوط کړو چې موږ دا پښتانه چې دې مشکل حالاتو نه وباسو عزتمندو ما نه مخکې